وما لیا او سو عذر د ما د پاره لا اعبدو چې زه عبادت نکوم الذي دا غزاد فطرانی چې زه پیدا کړم و الیه ترجعون او داغه طرف ته تاسو مرګرځول شي اتخذ ایزون سم من دونه سوا دنا الهه نور معبودان ان يردني الرحمن کچری را دو کړي رحمان بضر ما ته تکلیف را کولو لا تغني عني نو پکار بنانه شي زما شفاعتهم د دې سفارش شیئا اسم ولا ينقذون او نبدي ما خلاص کړي انی اذن بشک از پدا وقیل فی ضلال مبین په گمراهی کې وای مخکارا انی آمنت بشک ما ایمان وروړی دی به ربکم استاسو پر رب باندې فاسمعون پستاسو ووري نه چې کوم آیتونه مبارکه دي پدی کې هم د دغه مبلغ او د دغه مرد مجاهد انداز تبلیغ او گفتگو الله جل شانه ذکر کړی دی چې په ډېر ښایسته انداز کې او ډېر ښکلي انداز کې عقیده توحید د الله تبارک وتعالى وحدانیت د قوم مخ کې هغه بیان کړی دی وما لیا او څه عذر دی ما لره لا اعبدو چې زه عبادت نه کوم الذي د هغه ذات فطرني چې زه پیدا کړم و الیه ترجعون چې دغه طرف ته تاسو بیرته ورګرځولی شئ اتخذ ایزون سم من دونه بغیر دنا آلهة نور معبودان ان یردنی الرحمن کچری اراده وکړي رحمان بضر ما ته تکلیف را کولو لا تغنی عني نو پکار بندان شي زما شفاعتهم سفارش د دوی شیئا اسهم ولا ينقذون او نبدوی ما خلاص کړي انی اذن یقینا ز په دغه وخت کې لفی ضلال مبین په گمراهی کې به مخکارا انی آمنت بشک ما ایمان وروړی دی به ربکم استاسو پر رب باندې فاسمعون پستاسو ووري وما لیا لا اعبد الذي سعذر ما د پاره چې زه ایمان نه وروړم هغه ذات باندې چې زه پیدا کړم او تاسو هم هغه طرف ته ورګرځئ دا سي ذات چې هغه زه پیدا کړم هغه باندې زه ایمان ولې نه وروړم ما د پاره څه عذر دی یعنی دا د یو انداز تبلیغ او قیامت پر راتون کې چې کم مبلغین دي اصل کې هر مسلمان د الله د دین داعی دی هر مسلمان نارینا زنانا د خپل قول فعل عمل په ذریعہ باندې دی با د الله دین طرف ته خلق را بلی هر مسلمان او په دې باندې د قران کریم متعدد آیتونه مبارکه شاهد دي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بلغوا عني ولو آیه نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې ما طرفنا یو خبره ولې نه یو حدیث ولې نه یو پیغام ولې نه تاسو مخ کې رسوي نو لہذا د مبلغ انداز څنګه وي او خلکو ته دا نه وي چې تاسو داسې وکړئ تاسو داسې وکړئ تاسو داسې وکړئ نه بلکې مبلغ به خپل ځان پیش کوي اوس دی هم د الله جل شانه د وحدانیت ذکر کوي نو هغه ته دا نه وي چې تاسو په شرک مبتلا یو تاسو دا شرک پرې دی تاسو ښکارا وته نه وي بلکې ډېر خپل انداز اختیاري وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون ما د پاره څه عذر دی چې کوم رب زه پیدا کړم هغه پریدم او بل چاته عبادت وکم چې کوم ذات زه پیدا کړم هغه ته عبادت ولې نه کوم نو ډېر خپل انداز د تبلیغ چې دا اختیار کو او بیا فرمایي چې آیا زه د هغه ذات نه سوا بل څوک نسم اتخذ من دونه الها د الله نه سوا بل معبود ځان ته ونسم نو حقیقت دا دی ان یریدنی الرحمن بضر کچری الله جل شانه ما ته تکلیف رسول او غاړي لا تغني عني شفاعتهم نو پکار بن راضی د غیر الله شفاعت د الله نه ما سوا د بل هیڅ شفاعت چي دی من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه دا الله جل شانه نه ما سوا دا الله جل شانه د اجازت نه بغیر څوک د چا شفاعت هم نشي کولی الله رب کائنات چې کله په ورځ د قیامت د انبیاء کرام او ته صدیقین او ته شهدا او ته صالحین او ته حفاظ او ته قراء او ته علما او ته نیکان پاکان او خلق او ته چې کله د شفاعت اجازت ورکي چې تاسو د خپل دوستانو مرګرو یارانو چې په دنیا کې چا سره تاسو تعلق هغه ځان سره د جهنم نه بچ کی او جنت ته بوزي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه
دا د الله جل شانه په اجازه سره وکي. الله جل شانه با هغه جنتیانو خلقو ته، صالحانو خلقو ته، نیکانو خلقو ته اجازه ورکړي چې تاسو د خپل د دنیا یاران دوستان د جهنم نه بچ گئے او ځان سره جنت ته روان کړي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې المرء علی دین خلیله، هر کس خپل د دوست په دین باندې وي. چې نیک کس سره ستا دوستانه وي، صالح او تقوادار کس سره ستا دوستانه وي، نو هغه په دنیا کې ستا په کاریږي او په ورځ د محشر به ستا د جهنم نه د خلاصې ذریعه جوړیږي. څرنګه چې حضرت داود علیه السلام، حضرت سلیمان علیه السلام، د حضرت داود علیه السلام دعا ذکر ده، ربي اوزعني ان اشکر نعمتك التي علي وعلى والدي. ای زما ربا ما ته د هغه نعمتونو د شکر توفیق راکړي. د الله پیغمبر سوال کوي چې کوم نعمتونه تا په ما باندې کړی دي، زما په مور او پلار باندې کړی، وان اعمل صالحا ترضاه، او دا توفیق راکړي چې نیک عمل وکم چې ته پې رانه راضي شي. او بل د الله محبوب پیغمبر دا دعا کوي، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، په خپل توفیق سره چې ما صالحانو خلقو کې راوله. نو معلومه شو چې یو مسلمان و همیشه دا دعا کوي چې الله ما نه مخکې چې کوم صالحان او نیکان خلق تیر وي په هغه ډله کې ما هم حساب کا. نو چې کله یو کس په خپل باندې کینی او تاریخ کتابونه مخې ته کیږي او ځان نه مخکې نیکان او صالحانو خلقو باندې اعتراضات شروع کړي، د هغوی غلطیان شمارل شروع کړي او په هغوی باندې تنقید شروع کړي او په هغوی باندې سب و شتم شروع کړي، نو دته به هدایت څنګه ملو شي؟ د الله پیغمبران دا دعا کوي چې وادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، یا الله چې کوم نیکان خلق تیر دي ما په هغوی کې وشماره. نو لہذا د نیکانو صالحانو خلقو معیت او مرګرتیا په دنیا کې هم د عطرو د دکان مثال دی، او د فاسق فاجر مثال چې دی هغه د ګندنالۍ دی. علماء کرامو کتابونو کې لیکلي چې ګندنالۍ په خوا کې چې سړی ټوله ورځ کینی، که په بدن باندې نجاست کپړه باندې اونه لګي بیا هم د بدن نه بدبویي محسوسي. او د نیک او صالح او متقی او پرهیزګار انسان د صحبت مثال د عطر دکان دی. یو سړی ټوله ورځ هلته تیره کړي او که ځان سره عطر روا نخلي، بیا هم د بدن نه څه نه څه خوشبو هغه اثرات چې دی هغه د بدن نه هغه خوشبو راځي. نو دا مثال د نیک او د فاسق د فاجر د مرګتیا دی. نبی علیہ السلام مبارک فرمایل د مسجد نه بهر تشریف وړي په درشل باندې او صحابي عرض کوي چې یا رسول الله قیامت به کله وي؟ پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایل چې تا قیامت دپاره څه تیاری کړې دی؟ نو هغه صحابي عرض کوي چې یا رسول الله نور خاص تیاری مې نشته دی، تا سره او د الله جل شانه ذات سره زما محبت دی. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې ښه المرء مع من احب، که تا زما سره او زما د رب سره ستا محبت وي نو یاد ساته هر کس به په ورځ د قیامت هغه چا سره به راپاسي چې چا سره دغه محبت وي. صحابه کرام فرمایي چې د ایمان راوړلو نه بعد د دې حدیث نه علاوه بل څیز باندې موږ ته خوشحالي نه ملو شي چې څومره په دې خبره باندې موږ ته خوشحالي ملو شو. ځکه د هغوی په زړونو کې د الله جل شانه محبت او د رسول الله محبت د دنیا و ما فیها نه د دنیا هر شی نه زیات هغه محبت موجود. نو لہذا لا تغني عني شفاعتهم شيئا، د غیر الله شفاعت چې د الله جل شانه د اجازت نه بغیر د چا په کار نشي راتلی. ولا ينقذون نما خلاصول شي. اني اذا لفي ضلال مبين، بشک ز په دا وخت به اخکار گمراهی کې به پروتي ما. اني آمنت بربكم فاسمعون، بشک ما ایمان وروړی دی ستاسو په رب باندې. دې کې یو خبره طرف ته اشاره ده چې ما ایمان وروړی دی بربکم، ستاسو په رب ستاسو هم دی، تاسو هم پیدا کړی، تاسو ولې شرک کوئ؟ دا په اشارو کې وته وي چې ستاسو په رب باندې چې کوم رب تاسو پیدا کړی ما په هغه ایمان وروړی دی. فاسمعون، ستاسو ووري. نو بیا دغه حبیب نجار په دې باندې د قوم تشدد شروع کړه او د شهید کو او د کلمه حق ویلا، څرنګه چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دغه سان مشرکین راتاو شو او د هغوی اراده د تشدد و د ظلم د ستم و. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغې په مجمع کې راپاڅېدو او په دې وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د یو رفیق او د یو مرګري او د یو معاون حاجت او ضرورت.
لږ ساعت دپاره که موږ تاسو تصور وکړو چې د الله پیغمبر تنها لګیا دی مشرکین مکه په مخ کې د الله د دین وحدانیت د الله عظمت هغه بیانوي او بل طرف ته یو کس هم چې دی هغه ملګری نشته دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې وخت کې راپاسېدو او هغه ته وایي چې تاسو د الله پیغمبر یوازې مه ګڼئ زه ابو بکر صدیق د مکی یو لوی تاجر یو لوی خاندان سره تعلق ساتونکي او په دور جاهلیت کې هم چرته د ګناه کار کولو والا نه بلکې دور جاهلیت کې هم عفت پاکدمانی سره او حیا سره ژوند تیرولو والا یو ډېر صادق او امین تاجر هغه چې دی زه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ما ایمان وروړی دی تاسو هم دعوت ورکوم چې تاسو ایمان وروړئ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې په دې وخت تشدد کی او دومره تشدد چې داغه بدن له لهاش بهوش په څو کسر باندې اوچت کی کور ته وروړي هغه چې کور کې دنه هغه سملی او چې کله هوش کې راشي مور ورته وایي دا ګوټ پی اوس که چې دا زخم نه ورشي او ورته وایي زما د په الله ذات باندې قسم وي تر څو پورې د خپل محبوب پیغمبر زیارت ما نه کړي دیدار مې نه کړي په ما به دا پی حرام وي هغه زنانه دغه مور بیا د شپې په څه کسانو باندې اوچت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې هغه حاضر کی د الله د محبوب پیغمبر د دیدار او د زیارت نه بعد بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د ګوټو بو په خله باندې هغه دی نو دغه عشق هغه دور کې هغه رسولانو د پاره غوي قرباني ورکړو په دې دور کې په دغه دور کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تحفظ د پاره د ختم نبوت د ناموس رسالت د تحفظ د پاره حضرات صحابه کرامو قرباني ورکړه بنیاد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې خلو دغه حبیب نجار واقعا رسول آیت مبارکو کې مر روان دي وما لیا او سعذر د ما د پاره لا اعبدو چې ز عبادت نکوم الذي ذا غزاد فطرانی چې ز پیدا کړم و الیه ترجعون او داغه طرف ته تاسو مرګرځول شي اتخذ ایزون سم من دونه سوا دنا الهه نور معبودان یریدن الرحمن کچری را دوکلی رحمان بضر ما ته تکلیف را کولو لا تغنی عني نو پکار بنانه شي زما شفاعتهم د دې سفارش شیئا اسم ولا ينقذون او نبدي ما خلاص کړي انی اذن بشک از پدا وقیل فی ضلال مبین په گمراهی کې وای مخکارا انی آمنت بشک ما ایمان وروړي به ربکم استاسو پر رب باندې فاسمعون پس تاسو ووري